وما يصدق النساء بالحج یو اعتراض کوي په سب پیندل د سب سفر کې یو دوه کسان دي نه ما ته وړي د بلې نه نه ما وی یو دې نه پرچې ما کې نه ورته په خپل ګوري او ځان سره یې کړی هغه پرچې مې راوځي کې هغه ما کې راځي ها پرچې ما پرې ما کې راځي ځان سره ما پرې ورپسې ښه تاسو له اختیار چا درته چې پرچې کوي تاسو له اختیار چا درته ما ته نه کوي پرچې مې راوځي کې هغه ځان سره می سره ما کې ورکوي ورپسې ښه باب اذا حاضت في شهر ثلاثه يزين وما يصدق النساء بالحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح من جاء ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها هذا ثلاث في شهر صدقت وقال عطاء نقرأها ما كانت وبه قال إبراهيم تصور مولانا صاحب دا باب گران باب دا باب گران باب نو دا باب ما درته په ریپورت لیکو طالبانو ته او دا چې نن زدا لیکم غالبا چې بار طالبانو ته ښکارا دي چې کنه ښکارا کیږي تسکرین پټا او چې هغه په طالبانو تسکرین ښکارا کیږي راکا ښکارا کیږي ها زه مرګ دې امر ته پام کاری دا چې ما ته راځي هغه چې موږ نه ښکارا کیږي نختاري ها په کې به وایي وقتی چې مولانا صاحب او تاسو پولیس چې له سکرین ته راغلي دي کې راغلي خو خیر دا درته تفصیل کوم یا خبرې کوم باب اذا حادث في شهر ثلاثه حيض غرض ان پورا مناسبت د کتاب الحج سره موضوع علی ومکه سره غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره امام بخاری وی لا حد لمزي العده لا حد لمزي عدة عدة تفيريد خاص اوقات نشتا قرآن شريف رب العالمين فرمائے اور صفاتا قرآن شريف اللہ فرمائے والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء درې قروء پاتې او قروء شوافع طهر خلی او متزاحل او زمون خبر مضبوطه ده ولی مضبوطه ده موږ سره دلایل موجود دي په احادیثو کې پړې او احادیثو کې قروء په دچا په معنا سره مستعمل شوی دا حس ما ابلغنا ايام اقرائها ابلغتيركم ايام اقرائها دا اقراء ولسم مراد دي حيزونه او بل دا یو حدیث رسول الله مبارک موږ سره شته احادیث کې سره دي طلاق الأمة سنتان وعدتها حيضتان طلاق الأمة سنتان إذا وين طلاق الدولي وعدتها وعدته دو حيضتي إذا وين دي حيضون يقولوا ده حريم حيضون وس بلاجو دري حيضة دري حيضة كلا كورتي مظاهر خدا دي چې فمياشتي يو ده حيض لكن دي نظر مراتي خود بسكو چې یو خدای وی چې زما عدت پورا دی دغه قول د خدای معتبر دی ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق في ارحامهن بچیم دی کبره کې بچی پټای بنا ولې و چې زما په خیر نه بچی دی چې پتا وته ولګي چې د عدت لا شته دی چې دوی مواد خدای چا سره نکاح او یا د حیض براشم کې د حیض هغه مو چې زما سو حیض کې شوی لكن لا يحل لهن ان يكتمن فطيبنا نو اظهار واجب شو کنه چې پټای نه اظهار څه معنا سي واجب شو لازم ما اظهار دې خبرې کې زما بغیر بچره او یا د ما حیلونه دواله او درې حاله اوس مولانا سي وو په دې کې قول د خدای په اعتبار او چې یو خدای او مولا تعالی ورکړي او دا داسې مودیا ده چې هغه د عام خدای د عادت برابر مودیا ده لکه درې میاشتې پس راشي وي زمان عدت پوره شوی دی نو قول معتبر دی بې د بینا درې میاشتې کې درې حیض تېري او که چېرته د ښځې داسې موده دې ذکر کړه چې مد د عدت پکې بالکل ممکن ده لکه شل ورځې پس دا قاضي راغلی زما عدت پوره شوی دی نو په شل ورځې کې درې حیض د چا په مذهب هم نه پوره کېږي
نه دې پر وقوف راپور کوي نو قول مرغوب او کدا سیمو دې ذکر کړه چې د عام خلکو د عادت برابر نه ده او امکان لري په کې د مازی ده لکه دوه میاشتې بس راځي او دوه میاشتې کې د عام خلکو د عادت برابر نه ده او امکان لري چې په کې پوره شي نو بیا به بینه وشي دا بینه ورته او بینه ورته عدت پوره دي نو بینه تر دې نه سبب دی نه بینه ودا سي گواہی ورکي چې څه دا یو د مقولې د مونږ نه کاو روزي دا میا ته روزي و دي روزي نه او کله روزي نه مونږ نه کوو مونږ دې دی نو بیا مونږ نه شروع نو بیا مونږ کولې د مونږ نه نه کړو نو بیا مونږ نه شروع نو بیا مونږ کولې د مونږ نه نه کړو دا سي بینه برابر او خاص طرف إذا منظورنا في خاص كان تبريد الوطن يوضع بيعوين سمعوي تداسي مدى ذكر فكي دعام وخطو دعادت برابر مدى نقول مقول بلا بينا تقدرين من الشيء بسرش ودعام وخطو عادت برابر مدى او تداسي مدى ذكر فكي شباغي في مسجد عدت ممكن نلي إمكان لرجع عدت فكي ديشي نقول مقول ديگر تبينا بيش او کدا سی مده ذکر کوایا چې مزید عدت پکې څه دی ممکن دی مزید عدت څه دی ممکن ودعا مقصد عادت برابر نه دی نو بینه ورته وایي او بینه هم په فکر کړه دا د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غرض دی چې دا عدت په بیان کې دخل قول معتبر دی او وکیدا قال اذا حادث یو خل حیض راځي په میاش کې درې حیض يوم ياش كدري هذا شيء رازي فريد أخوه ويوم ياش كدري هذا راش وما يصدق باب ما يصدق النساء تصديق تخذوا بكي بهذا وبحمل وفيما فأغر كدك يمكن ممكن لي فيما فأغر ممكن لي من الحيض في مدد حيض الذي حيض مخي مدد مقدر كم فيما فأغر ممكن من الحيض بسجيله مدد حيض چې ممکن وي او کشر وظیفه دارا چې وي زما درې حیض یا درې دوه د تیر شوي دي لیکن امکان لري نه صریحه کار دی دا پکې شک شو لقول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن حلال الذي يخذ لها ان يكتبن شي پټ ما هغه شی چې الله دې برحم کې پیدا کړی چې هغه وینه حیض یا ولادت نو چې کې تمام حلال نه دی نو اظهار واجب شو خلاص شو ويصدر عن علي وشريح علي او شريح ده حضرت علي په زمانه کې قاضي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کوفه قاضي والدن ورثو بالقا قاضي والد ابو هريره شعبہ رضی الله عنه قاضي او حضرت عمر په زمانه کې مو دا حضرت عثمان زمانه کې مو دا حضرت علي زمانه کې مو او بیا چې کله د حجاج بن یوسف زمانه را د استفاء ورکړه د حجاج زمانه پورې د قاضي شريح دا او تابعي نو دې سوي د شورای کوئی ارجاءات د دې د گواہی ورکړ په بینه او اتل ورکړ په بینه او خله من بطانه اهل هذا خاص اهل فلنا بطانه خاص رازدار او ممن هغه بطانه يرضى دينه بدين مرضي یعنی فاسق نه دین مرضی چې عادل وي او څه گواہی را وستا ان احادث علی خیر را درې په یو میاشت کې نو څوک دې قد تصدیق کوي اصل کی واقع دا وا چې دا شورای سره حضرت علي رضی الله عنه مجلس قضا کې ناس څه مقصد دا سره ناس ته لیکي او خدای هغه خدای ویسه ما راون طلاق راکړي او زما یو میاشت تیر شوی د عدت په پوره دی یو میاشت تیر د عدت په سړي پوره دی نو اوس واپس د خپل خاوند ته رجوع کول غواړم نو آیا نکاح به نه وي تړون د عدت پوره شي او قسم نو حضرت شریح حضرت علي شریح ته ویلا په سر زما مخکې وکړه نو شریح حضرت سوي ویلا شا او دو گواهان عادلان راولا ممن يرضى دينه هغه گواهی ورکړي استا عدت پوره ده خدلا نو څنګه گواهی ورکړي په عدت په شوي کړه چې هغه داسې گواهان راوړي چې هغه گواهی ورکړي چې درې دردا مونږ په مونږ نه کول ولیدل او بیا موږ شروع کړل نو کدا گواهان دې راوستل نو مانم دې چې دا خبره کومه خدای ولاړه نو حضرت علي شریح ته وی قالون په حبشه کې حسن ته وی یو کله فیصله
شکر هغه تصدیق وکړو. اوس مولانا صاحب څنګه وشي دا وکړه قبلېږي وایي اوس چې په میاشت کې عدت ممکن نه کنه یا خدای ما خو وکړي کدا چې مدد ذکر دي چې باقي کې عدت ممکن نه نو د دې قول مردود دی بینه نه قبلېږي او کدا چې مدد ذکر کې چې هغه کې عام محفوظ د عادت برابرۍ به بینه قبلېږي نو پته ولګي چې په میاشت کې مد د عدت ممکن دی او د عام محفوظ د عادت خلاف دی ځکه دې بینه وخته ان جاءت قد قدرت نقل فبينه ولذلك العام وخذ عادت خلاف دي او مدد عدت وجه ممكن دي خاص اقبل ممن اغير ذاتهم فاسق النبي انها جد قد حيل راغل دي بيوم ياشكي نصدقت ورقه ولا غيرك تشوري حوض علي سے فريد بان عدت بحيدونو دي ظهور نه یادې بلکې څه یادې لکه نو د شورای حوض علي فريد باندې عدت بحیدونو دي وقال عطاء اقراها ما كانت كل في يوم عطاء اقرا الذي خذ حيدنا اغلي جوي سبق عادت دي وګور اقراها ما كانت جاده دي وګور لك عادت وبه قال ابراهيم النخعي وقال عطاء الحيد يوم الى 15 الک شافعي سے سویلو کہ اقل مدد حید یورد دکنه او اکثر سمره ده بینزل دیم داوی غیر عقل تابعی قول بمو حجت نده وقال معتمن حنبی که سلیمان ده ما سوالو کده محمد ابن سیرین ده اغیخ ده تردما چی وینعولی بعد قرئها فرد حیدنا وینعولی پس ده حیدنا سر تخبل عادتنا بینزل وزی پس ما دولا لکمانا سر عادتي سور وزن شباك وزن وایا یا درې وزن وایدا خبر اسانه شي عادت درې وزن او وینه د خپل عادت نصور وزن پسو منترا بینزر وزن پسو نو ادب پناه مې ولیدل کړه دا وسکه نو امام مالک سے وای دوار وزن وینه ولیدا دا بحث دا عادت نه زیات زور وزن ولیدل دوار وزن دا بحث عادت بدل شي او دا خپل عادت نه درې دون زیاده ولیدله نو بیا هغه عادت حید او باقي استحاله نه کوئی شی په خبره ته وایي چې کله عادت نه زور ولې پس وینه ولیدله دوار ولې د مالک سے په دا حید عادت بدل شو او کله دوار د زیاده وینه وا نو بیا څه شو لکه هغه عادت حید او باقي استحاله کوم شي او زمون پر دې باندې مو وایو د عادت نه زیاته وینراله وګوره فلسو بندګي کنه فلسو پورې بند شو نو عادت بدل دي او کله فلسو نه زیاته شو نو هغه عادت هر باقي استحاله ویږي او دې سوي قال عطاء الحيض يوم الى 15 وسألت ابن سيرين عن المرأة التي خذت تراجي ويني وينا فاستحيض بنذر وذي د حیض د پس پینځر ولې قال النساء اعلم بذلك ويخدم بدي خپويږي یعنی د بنا په عادت وکړه دا د مولانا صاحب ابن سیرین دی په سره عادت ته اعتبار دی هغه عادت حیض او باقي استحاض خدای په دې خپويږي سمانه چې عادت یې سړي حیض د باقي سره استحاض درجه مدرون دا محمد ابن سیرین تابعی مذهب د بچام حجت دی اوس کوم دې مخکې خبره راشو اماکه خبره سره په میاش کې ماده د عدت ممکن دی او کنه دا سره ولیکي تاسو دا ټول ولیکي ځان سره ولیکي درته خبره اسانه کولی کوم یا راځي ولیکي
गुजारा करें। मालिक से निकले दे मकामत दाना मस्तक जगह के बाद तालिबान ये बुढ़े लगता सुनता हो ये शेखा हम तार दुनिया का इन खैर दे बार तालिबान हम लोग उधर गए नौकरी हुए भी है ताने देश शहर में नौकरी हुई है दा मालिक से दाना मस्तक दे मकामत दा शाफी से दाना मस्तक दे मकामत दा अहमद दे मकामत दाना मस्तक दे दा साहिबैन की और साहिबैन भी निकले मकामत दाना मस्तक दा इमाम से तहरीक हसन ने असल इब्न सियाद सो करेगा दाना तहरीक में दा जुड़ेगी और दा इमाम से तहरीक इमाम मोहम्मद दा जुड़ेगी उस पर मिलकी लहज़ली उठोए तलाक दा दिला ने अगर लहज़ली कि कम के तलाक वाक़ई करे तोहर की दा अगर लहज़ली दा तोहर असजीरी अगर लहज़ली योमें मसाला लहज़ली रमला साखलमा योमें पाते पिज़्ज़ा में का कदर राशिका योमें पाते दा तोहर खत्म दा तलाक दा है ज़ेवज याद रहेगा दा तोहरे साजिश हो लगा जिधर तक ये तोहर की तलाक पकड़े दा तोहर की तलाक पकड़ो दा तोहरे साजी दा है साजी दा है अव्वल दा साजी दा तोहरे साजिश दा यो लहज़न मसला से इख्तियार करना चाहिए बहुत बड़ा शुमारा से हो दा इमाम मालिक से पदे तोहर के तलाक पर दिया लहज़ा की क्या रहेगा खबर आखिरी योमें पर तोहर के बाद मदादा बड़ी इद्दत का है जो दारू पे है दारू पर अकल मुद्दा है और निश्तरे ला हद ला अकल है और खैर वो ये और अल्लाह है तो वाह है दारू पर बांधे वो अक़वाल मुतअद्दिद और क़राई है जो रजी पिंदल रसूल तो हो दारू भी तो हो दावे है दिया ये और अल्लाह या पिंदल रसूल तो हो जो तायो में जो मसला असे इख्तियार व रिश्ता या लहज़ा ada panis bu yow ndax tam xeer la di ci gan no le tade pa xeedu no juro da yow xees ko da to xees ju da su shwala ka dem xees ju kada ko ke pa xabara aw ka iddat pa tuhuruna da paris akhre no da yow lahza to horde da dem to hor da dem to hor udda da paris ba de iddat so pasora le matam shu bidalla so shu der shu yow razdawi wa razda shu do shu او هغه لحظه موالم دا لحظه موالم نو دوه لحظې او دیر شول دیر راځي که دوه دیر راځي بس دیر تک تیر وته ویږي په خبره بلکې زه دې وجیبه وایم دا که یو منټ اخلي بیا ډېر جوړېږي د ده په لیز باندې خو اقل موده د حیض د حد نشته که نه یار نو بیا که دا یو منټ شلې دا یو منټ خالي نو هماغه ډېر جوړېږي بیا به ډېر جوړ شي او بیا به څلور لحظې شي یوه دوه درې او څلور پوهېږئ که نه ورسېدی که څوک نه رسېدلی ووایه ورسېدی دویم د شافعي مذهب دی د هغه په نسبت عدت په اطهار دی پوهېږئ دې طهر کې طلاق ورکړه دې طهر اخري کې یو ورځ د ده په نسبت اقله موده د خیر پنځلس سجل اکثر موده یو اقل موده ده پنځلس دا طهر دی دا طهر اقل موده ده
या खुदाया तो सरा apa ni dalam tohor ke ikhtilaf ko khare billah tabia nahel dunia wa azara bari billah ya aqala mudara tohor de umar gini la lahza be waqta no da bari par tohor no de tohor ne tohor ke de ke talaq par kare bale yota tri pura shukar nahi thoda de pe billah so de sho auta dua de sho ko na de ahmad farid bande فحيزون لموسى المرغري دي طهر के तलाक वाला अकल मुद्दत हैरत पर सोदा यवा अक्सर अकल तोहर सोदा दियादस उम्र की निकले अकल हैर बिया यो अकल तोहर बिया दियादस दा लहजा बासे में इख्तियाता निकले इख्तियाता नुतियार नस्कुरा दतयौ है दो हैदा दतयौ है दा सुजु दो हैदा da pakai benar. Jomen kirana kan ya, dah show. Dutri hadir kurashu, nusuju, setiap nasuli. Bagi kita, awal dah suju, tadi show. Awal dah lamda, waktu itu lah dekat. Awal kata awal dari nadri hadir, nunna pernah tisu. Wih kan? Usaha show apa sih? Sahabat sahai, pada lahzat tu mungkin berdalam. अकल मुद्दत है सूरी दिरोज हैद रहा या तो हो अकल मुद्दत तो सूरी इल्ला या दिरोज हैद रहा दिरोज पर या अकल मुद्दत तो सूरी इल्ला या दिरोज हैद रहा रोज सोच रखा इल्ला तेज शुगर और तरे सोचो हां दायो लाहज़त तो कि मैं किया था ज्यादा الإمام سيد كم تخريج محمد حسن بن زياد के तब साहिबन ने हसन दे लहजा के तलाक नुदत तासाखली अकल मुद्दत हैदना अपनी बल्कि साखली वही इमाम से ये जीवला था कि हैद ما قال الظهر بدا की दीन شيء لكم يخرج حيد كم الظهر زياد او ده كم حدث الظهر كم حيد زياد باحتمالات عقليه وتمدوره اصلي احتمال ته جوړه دا قانون دې چې لکه خدای قانون او اعتدال دا چې لکه خدای خیر زیاتی طهر سي کمی او چې لکه طهر زیاتی حیض سي کمی په پردي جوړه اقل مدل الحیض ما اعتدال تدري واړو او اقل مدل طهر ما غشنا دا به کوم دی او فردي احتمالات دي او قانون دا سره چې کوم حیض زیاتی طهر کمی باقي کمال دي और जब कभी की पार्टी ज्यादा राजी मुशाहिदे सी कभी बिना होता अपने इस्तेमाल छोटे मां से और पूरा मौलाना खबर पर हकीकत के रास्ते अपने इस्तेमाल मुजद्दद तक खैर या तो हो बकरी ये तो और कम जो है मजीद ज्यादा मालस मुदा अक्सर मुदा खैर वाजिब था अकल तो या अक्सर खैर या अकल तो या अक्सर खैर ويجي به رسول على كعب بالله يوم يشوف او لس دوم يشتفي ولا او تخريج امام محمد صلى الله عليه وسلم امام سيدنا نقل کے امام سيدنا نقل کے دے لحظہ کے طرف جو اگر بدعاء وقد عادت طرف فذا خار عام وقد عادت بالله سوي بالله واحد او جهاز فرص او طهر من بالله الاسواق بیا طهر بالله رسول على كعب بالله سبحانه زيد بالله جو 45 استدی یوم یاشتا تعریف اسم قرآنی کی مالک سے پڑھیں ٹھیک ہے تشافی پڑھیں جب جورگی کی دوڑ اعتبار نہ دیور کسر اعتبار نہ دیور احمد پڑھیں جب قرآنی کی سرکام میاشتا میاشتا تصاحبین پڑھیں دغیم وہی میاش قرآنی کی دینا ہوتا تو اعتبار نہ دیور ہوئے گے لیکن دا امام سے کم تخریج حسن ابن زیاد کے امام محمد کی بدین پورے کی صلی بڑی خبر معاملہ سیدھے کون نہ سیدھے وہ بڑے کہ حقیقت تھی اور امام سے خبر ٹھیک تھا ذکاری طهر اقل نشکر حیض اقل او ذات با عرف کی گینا
دا خو فردي احتمال جوړ کړو ټیک ده دا جوړېږي چې حیض یو ورځ اقل ده او پنځلس طهور اقل دی کې اختلاف نه لرو خو دا په نفس الامر کې کېږي نه چې حیض یو ورځ ستاسو باندې نو طهور به زیاتېږي طهور پنځلس او چې طهور سیه لکه پنځلس چې طهور کمې نو حیض به سي زیات نو دلته په سوال وکړه نو که تاسو بعضې حضرات وایي چې دا خو د شریع فیصله ده په موږ حجت نه لري موږ وایو چې نه د شریع فیصله ده خو د چا په مخ کې یې کړې حضرت علي صاحب هغه یې تصویب هم کړی دی نو بعضې علما فکر جواب کوي هغه وایي یو قضا دی او یو دیانت دی څه مې وایي یو قضا دی بل څه دی دیانت نو وایي دا فیصله چې ده کړې ده دی قضاءً کړې دا فیصله چې ده کړې څه کړې ده دیانت داسې ده دیانت دا یې دا مونږ وایي کله قاضي نه دی ورته یو قضا ده یو دیانت ده نو که په قضا فیصله کوي چې کوم صحیح حکم شرعي دی نو په یو کې میاشتې نه پوره کېږي یو دیانت دی نو د شریع د هغې ښځې دیانت او کتل چې ښځه دیندار معلومېږي په نو قاضي اختیار دی دا تاسو یو مثال درته ځان پوهېږم یو منټ ماته وګورئ یو ښځې په خاوند دعوه وکړه چې د ښځې ماله طلاق راکړي دي او درې یې راکړي بینه ورسره نشته او سړی وایي چې نه ما یو طلاق ورکړی دی رجعي اوس به څه کېږي اوس قضا څه ده مولانا صاحب قضا خو دا ده چې ښځه به ګواهان پېښ کړي د درېو طلاق او که ښځې ګواهان پېښ نه کړل نو سړی به قسم خوري چې ما درې نه دي ورکړي نو چې سړي قسم وکړي چې درې مې نه دي ورکړي بس بیا خو قاضي ورته وي دا ورسره قضا څه کوم مولانا صاحب بیا به ځي وایي خدایه نو ته دا طالبان کاڼه یې کړانده یې قضا څه ده مولانا وایه زه ورته در باندې قضا څه ده چې ښځه به څه کوي ګواهان پیدا کوي او که ښځې ګواهان پیدا نه کړي سړی به قسم اوس سړي قسم وکړ او ښځې ګواهان پیدا نه کړي نو قاضي به ښځې ته ورسره لیکن دیانت څه دی دیانت زموږ فقهاو لیکلي چې المرأة کالقاضیة که د دې ښځې طاقت وي نو خاوند یې ځان ته نه کړي نو ما ته مه ځېږې ما په دې خپلو خوږو درې طلاقه ولیدلي دیانت استاد که د ښځې خپل طاقت وي او د خاوند نه ځان بچکولی شي بلکل یې د ځان بچي ځینې کار باندې کېږي چې تا سره جوړ دی بس خبره خلاصه ما په خپلو ځای ولیدلي دي اجداد دې 2 ساعت دي نو به خاوند به یا مجبوره شي پرېږدی او یا به بس مجبوره ده نه ده درته که طاقت یې وي نو دیانت دا دی چې دا ښځه د خاوند ځان ته پرېږدي که ښځه رښتونې وي لیکن قضا څه ده وایه که نه قضا دا ده چې ګواهان به سره شته نه کېږي چې ښځه دروغ وایي نو قاضي د اختیار دی دې وخت کې که په دې قضا فیصله کوي او که دا قاضي دې ته وګوري چې مړه دا سړی خو ته پوډرې غوندې دا سړی خو نشی دی او خلک هم وایي چې دا سړی خو دروغجن دی نو قاضي له دا اختیار شته چې په دیانت فیصله وکړي نه پوه شئ په خبره دې وخت قاضي اختیار دی که په قضا فیصله کوي قضا ظاهر ته ګوري نو ظاهر خو دا دی چې هغه ګواهان پیدا نه کړي نو دی به قسم کوي لیکن که قاضي د خلکو د دنیا ووایي چې ګوره سړی پوډرې دی دا دروغجن دی او چې ظاهر کې سړي ته هم قتل نو سړی ګډوډ دی نو دې وخت کې بادشاه له اختیار ته قاضي له کوم څه فیصله کوي په دیانت او وجدا بدري شوی هم قاضي اختیار دغه مولانا صاحب دلته کې اذان تقلا چې امام صاحب سوي چې په میاشت کې نه پوره کېږي لیکن دلته کې قاضي شریع چاته کتلي دي وایا دیانت ته پکې چې ښځه دینداره معلومېږي نو راشه ګواهان پکې دا یو خبره ده بل د ټولو نه ښکلې خبره ده ډېره مزېداره چې دا قاضي شریع تعلیم بالمحال وکړ ورته ویې ځه ګواهان راوله چې په یو میاشت کې ستا عدت پوره دی په یو میاشت کې د دې عدت نه پوره کېږي بې د 2 میاشتو ده د دې مور یې نشي راوستلی د دې پلار یې نشي راوستلی دا دې له به څوک دا ګواهي ورکړي چې یو ورځ یې لمونځ نه دی کړی او بیا یې کړی دی د 3 څلورو ورځو لمونځونه خلکو ته معلومېږي د یوې ورځې لمونځ خلکو ته نه معلومېږي او که ښځو ته معلومېږي نو 10 ښځې بیا یو ځای که چې سړی ورسره نه وي نو ګوی نشي کولی 2 ښځې به راولي یو سړی به راولي یا 2 سړي به راولي نو دا تعلیق بالمحال شو مولانا صرف هغه
خذ مطمئن کولا چې قانون دا دی ورشه دوه ګواهان راوړه دا په دې مور دوه ګواهان نشي پیدا کول دا د ګواهان پیدا کیږي چې یو ورځ یا یو لحظه یا یو ورځ دې مونږ نه کړی یو ورځ باندې څه پته لګی دا باندې خلک مونږ کې خبر نشي او باندې خلک مونږ نه کوي او چاته پته ونه لګي نو سو جواب مې وکړ یو دا چې دا وی د قاضي شورش فیصله د حجت نه دی دا غي نه مې جواب وکړ علي تصویب کړی دویم مې سوې مولانا صاحب جوابته چې دا قاضي شورش د علي سے په کې فیصله پچا کړی دا په دیانت کړی دا قانون هغه د امام صاحب کوم یې تر ما کې نه خلاصي او دریم جواب مې سوکو د تعلیق بالمحال دې دا نشي پیدا کولای دا کومه ودا کومه دا ولا کچته تا په روایت کې دا ثابت راغلا چې د خځې ګواهان بیا شورح درو سری بیا کومه لیکن دا پکې نه ته ګواهان پیدا کولی شي خلاص شو نو خلاصه دا کلام څه شو مولانا صاحب نو خځې داسې مده ذکر کړه چې دا عام خود د عادت برابر وا نو قول به بینه او حجت یاد دي شو او خځې داسې مده ذکر کړه چې هغه کې ماده عدت ممکن بالکل نه دي نو بینه سره قول نه دي معتبر او خځې داسې مده ذکر کړه چې عدت پکې ممکن دي او دا عام خود د عادت خلاف دی نو بینه به غواړي یو دې دا معلومه شو او دویم دا چې اقوا قول ذکر چې اقراها ما كانت الى هذا قول اعتبار دی بس ابراهيم هم وایي هغه خیر هغه نور خبرې په ګرځو ذکر کړي زو تر پسې شمولانا صاحب وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني استحاض فلا اذكر ابدا الصلاه فقال لا ان ذلك عنكم ولكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. احمد بن ابي رجاء هذا الشيخ الذي يشير ابو اسامه حماد بن اسامه قال يشير ما دنه کې د خلار نو مې اسامه له نو ابن اسامه بوتوي حماد ابن اسامه د وینم اسامه له اسامه بوتوي قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي وغيره عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان فاطمه بنت ابي حبيش صالحه حديث شبه فقالت اني استحاض فلا اذكر نبا كيغم افضل ادعو فرات قال لا انما ذلك علم ولكني تعين الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وربنا بچاو مولانا سوایا فعادت او خذ الاعتبار ورکه دا اعتبار دی اعتبار جاله ورکه ورکه استاحه دا اعتبار دی ثم اغتسلي ورکه کم کې غسل نه دی لیکرا وصلي وربسيشا باب السفرة والقدرة في غير ايام الحيض. مولانا سیدان پیکا من سفرت او قدرت نه په ایام د حیض کې مانو او نه په غیر د ایام د حیض کې مانو. امام بخاری مخکې باب ذکر کړ چې په حیض کې اعتبار نشته او دلته وی په غیر د ایام د حیض کې دې په حیض کې اعتبار شته نه غیر د ایام د حیض کې اعتبار ته چې د حیض د پس قدرت او سفرت راځي موږ وایو دا د کبینه د حیض د حیض شي او کبینه د حیض استحاض شي وایي کنه امام بخاری اعلان مستق کا امام ابو حنیفه ته او مخکې سره مناسبت واضحه دي د حیض احکامات ذکر کړي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن ام عطية رضي الله عنها وعنهم قال اسماعيل بن عليا قال امام تجاش وتعليل وايوب السختياني كنا لا محمد بن سيرين كنا لا نود القدرة والسفرة شيئا ولا وجوارب ايش شيء من هذا نقول حديث مطلق ده من دوار مالو نبم حس ولا اعتبار ورکو نه غیر ایام ده جره کا پویږي نبم حس کې اعتبار ورکو نه بچا کې نو ګور کته چې دا موقوف روایت ده دغه سندن موقوف روایت نه وروړي مرفوع وروړي نو كنا لا نعد الصحابه وزمانه الپیغمبر یادای نو دی په خپل اصل نشي معلوموله دا رسول الله مبارک پر ولا غای کړی ویګه په خبره دا د دلیل شو باب علم الاستحاضه دا د استحاضه صبر ذکر کوي وجه مناسبت محکزه واضح علی شابه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الجزامي قال حدثنا معمر بن عيسى عن ابي ذئب بن ابي شهاب عن عروه وعن عائشه رضي الله عنها محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب وعن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه استحيت 7 سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحابه ام حبيبه بنت جحش زينب بنت جحش او حمنا بنت جحش. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق قد انقطع يا قد انشق وتغتسل بكل صلاة ترمذي كتجبري كده دا غسل لكل صلاة مخبل رايح لك پیغمبر مبارک وتا امر نه لګل او کړي می وتا امر نو محمود په استحباب اجماعا نو ګره دا معيق عند التراغي او ما کرته من الشيطان راغي او بل کتاب بهار راغي نو ما تفصيل د ویل دي ها. فكانت تغتسل كل صلاة. باب المرأة تنهيد بعض الإفاضة. بس وده یو حد د حید احکامات ذکر کوي. بس طواف زیارت کوي حید نو او داغې نه پس حید راځي ولا نه بری دا پېکا چې خدای طواف زیارت کوي دا فرض دی او داغې نه پس یو بل طواف ته هغه د طواف وداع او واجب دی. اوس ټول احکامات د حج خلاص کړل. طواف زیارت یې پاتې سبا کوي دا پېکا نو دا خامخا کې رکن دی فرض اوس حید راځي او دې طواف زیارت نه لیکل نو دا طواف زیارت ټیم د اختر د درې ورځې د غروب پورې او که یو سړی د اختر د ورځې د غروب پورې ونه کو وروسته به یې قدام باور کوي. دا نه یو کله د اختر د ورځې د غروب پورې ونه کو وروسته یې کوي نو څه باور کوي لیکن په یو کله د اختر د ورځې د غروب پورې کوو هه د غریب نه نو دا د اختر د درې ورځې د غروب نه پس نو کې چې خیر یعنی پاس راغی نو په دې ځکه نشته خلاصه پوښتنه د سړی د اختر د درې ورځې د غروب نه پس کوي دام باور کوي او خدام ته د اختر د درې ورځې د غروب نه پس طواف افاضه او زیارت کوي دام باور کوي دام او که حید راغی او نفاس راغی او د هغې د وجې د اختر د درې ورځې نه وروسته کو نو بیا ورباندې درځي چې دغه د الله طرف نه وي. اوس که مثال په ډول د دې حید اختر په پنځمه ختم شو په شپږمه او زیارت خامخا د روڼ د فرض دی پیر دینه حج نه کېږي. طواف زیارت مته وایي زیارت د بیت الله نه پکې او افاضه مته وایي افاضه واپس یې ته وایي دا د مینا نه واپس شو نو کوي خو لیکن یو ښځه دا سره چې جان ورته تیار او د دې حیر راغی طواف زیارت نه دی دا ډېرې ښځې کېږي ښځې مغرب دی طواف زیارت د حج نه فارغه شوه او حیر یې راغی یا د مینا پر ورځو کې راغی او حیر یې شپږور ورځې دی او دې جس تیار د اختر په څلورمه پلیټونه شروع کېږي. د اختر په څلورمه پلیټونه د درې ورځې کې حج خلاص شي د دې په څلورمه پلیټ کې په پنځمه پلیټ کې په شپږمه پلیټ کې ولا دې حید راغی اوس به څه کوي نو دا ټیکټ وروسته کېږي ښه هېڅ اشکال نشته مخکې کېدل ګران دي که څوک وایي چې د خپل ملک ته مخکې ځم نو ګران دی هر سړی مخکې کوشش کوي نو مخکې نه میلاوېږي او که یو انسان وایي چې زه وروسته کېږم نو هغوی ورته خوشحالېږي یا دفتر والا ورته خوشحالېږي هم په خوشحالۍ ولې هغوی د بل چا نه پیسې والي لکه بعضې خلک ځان زر را رسول غواړي نو هغوی د بل نه پنځه شپږ سوه ریاله والي د دوی په ټیکټ کې او دا د هغوی خاوند هم ورسره وروسته کېږي هېڅ خبره نشته په خوشحالۍ ټیکټ وروسته کېږي نو لا اول خو بهتره خبره دا ده چې دا د خپل دې رحم محرم سره د خپل ټیکټ وروسته کېږي او معلم هم په اجازت ورکوي هغې طرف نه هېڅ اشکال نشته هېڅ مشکل نشته معلم دفتر ته ولاړه شي ښځه او خاوند او هغې ته ووایي چې دغه زموږ شرعي مسله ده موږ وروسته کېږو بس معلم په پنځو منټو کې ورته ژر وروسته کوي. لیکن که وایي چې نه زه ځم په خپل ټایم نه کدې کې بچي مې یاد شوي دي نو طواف زیارت روکن دی دې سره به څه کوي یعنې بغیر حج نه کېږي نو بیا زموږ فقها وایي چې ګناه به کوي لاړه دې شي او په دا حیض کې د طواف زیارت هم وکړي ورپسې سعی وکړي غټه ګناه وکړله توبه وبس ولیکن کفاره یې څه ده بدنه به ذبحه کوي په ګډ چیني کار نه کېږي هغه صحابې به ذبحه کوي چې اووه کسه پکې شریکېږي یا وی یا اوښ یا میخه څنډه هلته میخه څنډاګانې نشته او غویان هم شته اوښان هم شته نو غوی څه د پاکستان په یو نیم لک نه کېږي غوی هلته ښه کافي قیمتي او اوښ ښه پوره قیمتي دی نو بدنه به ورکوي دی جرم خو ببې شی په خبره لیکن انتظار دې وکړي که نه صبر دې وکړي اوس که
طواف زیارت یو کا غرو کا فرض او طواف ودا واجب دی حیض راغله طواف ودا نه دی کړ نو ګورې طواف ودا چې د جنت پاتې شي نو دا به ورته د سړی وی کړه طواف زیارت په دمو کار نه کیږي او کنه او طواف ودا رخصت دی غیر طواف لیکن کله خدای حیض او نفاس راغی طواف ودا کې ساقط دی بیا ور باندې دم نشته دی او دې په خبره خلاصه شو طواف زیارت رکن دی او مخا کوي کله چې او کې یا نفاس کې نو بدنه ورته کو پراله لیکن طواف ودا واجب دی کې پرې خو دم ورکه او حائله او نافسین طواف ودا ساقط دی ورپسې شو باب المرء التحيد حيث لا يفضل فهذه نفقه طواف زيارت نه کړې دي ورپسې شو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عالم بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بن جابر الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان سفيه بنت حيي قد حال المؤمنين حيي بن تبلوا هغه په خیبر کې مخدر خندق کې دغه راوړل نو حضور پاک خلاف دا تقریر برات ان شاء الله نه حیدرا قال فرمایي نبی صلی لعلها تحبط نزاج بندي دا غدا خیر د حضور پاک طواف زیارت اعلان کړي نو هو د مو باندې دا ټول اراده حیدر نه پاک شي ویني طواف زیارت یې کړي جواز په قودینه الم تكن طافت معكن دا سره طواف زیارت نه کړي فقالوا بنا ولنا طواف زیارت کړي دا کوم یو طواف پاتې دي طواف ودا وی خروج یودا هغه صاحب شو د حایل او نافذینا استخدام ور باندې نشته جواب وبه قال حدثنا مؤلف بن اسد قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن ابي بن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفذ اذا حاضت وقال ابن عمر رضي الله عنه وصلت حائلنا او نافذم بقياس کا تصور کی تنفذ حائل وذا كان رخصت روايه طواف زيارت انا لكم طوافنا وذلك وكان ابن يقول في اول امره بنبذي لا ولي بنبذي طواف ودا مكي ثم سمعته يقول تنفروا في ان الاخرى فصلهم تنفيذ الرخصت وحده في حديث الدوله نعم باب اذا راى المستحاضه الطهر قومني دا حيث نفسه باس فالمنذ كي شاب قال تفتضل ودلامي وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها أو قامت جماع وصلت كل شيء إذا أثبتت كان مسلم مستحاضا وأثبتت أعلم أحمد بن حنبل سوي مستحاضي سر وخاون جماع نكت نور أيمو يقول البت أحمد وي مدرير اختش وخاون التكليف وبيعمل جماع ويقول شيء جاوزي وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيض فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم غسل مقدر حديث بار في مسائل مستقبله में मिले हां فاغسلي عنك الدم وصلي باب الصلاه على القصاء وسنتها بنا في سيسه حكم جاری او طریقہ جنازه كتب إجرام كتاب الجنائز باب جنا إشارة تدري جنافذة بنفاس تمرشوا نهاية القياس كذي فهذا تمرشي هذا هو وصل جوار के बाकी गिना नहाय जनाजा पर क्या करवाना के बोले इमाम बुखारी ने इतना खबरें करी जनाजा तो हमले की जल्दी है जल्दी बुखारी में जनाजा वाकुन का है और खुदा शायद आपन है दरानी जनाजा वो जल्दी के आपन है दरानी वो है इमाम बुखारी बिया का बाब يقول شيء بنافسها او والصلاه وحائرا قول شيء كجنوب بجنابت के वर्षो और वो सलवार के क्या हुआ है बाबू قول شيء और सुन्नत हाथ वर्णन नहीं करते असल की सुन्नत हाथ बड़का है जनाई तो वापस तरीका है जनाजे का वर्णन नहीं करके सुन्नत हाथ सवाल वाली जवाब وبه قال حدثنا احمد بن ابي سعيد قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن سيد المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسطها يا وسطها اذكر مناسبة الجنازة محايدة فحيث كمرة بجنازة تولش او كنا في سبب نفاس كمرة بجنازة تولش او برادي كده ابو سلكو پڑی دور خدا سره پاره دا تفصیل په کتاب الجنائز کې وایي او قام وسطها وسطها دواړه ویل شي دا برادي چې پړي د وخت دی ولې دا ایمو سره سره پلی دا
دي عجوزتا دي اندام مخصوصة مقام قدري او زمون پنیر دخل اندام مخصوصة او د سړي سر او زمون پنیر د دوړو با سینې د مقام خلق قدري سمې وي ای مو ثلاثه پنیر په امام کم دی ودرېږي دخل اندام مخصوصة عقیده دا او د سړي سر او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنیر د دوړو وضرت قدري په مقام اوس مولانا صاحب او نو خدا په اولا او غیر اولا کې اختلاف دی نور کده پوری هر جز ته قدرت دی نو پرې د ائمه اربعه جنازه وشوه یو جز ته مقام کې قدرت پرې د ائمه اربعه جنازه دی دا اولا او غیر اولا بدل تک دا اصل ذکر دی دا موږ پرې خدا سره ضرورت وځي او دا ای پرې دا اړي دی دا ظاهر دا دی درته یو نقطه ما بدل ته بچی نه راځي دا تفصیل په کتاب جنایت کې ارشاد ده وسط او وسط کې تفرق یو وسط یو وسط مبتدئ زمون اهل لغت وایي بساکن ومتحرك ومتحرك وساکن تمام ما ترى ساکن ومتحرك ومتحرك ساکن تصل بلا فكره ساکن متحرك وسط دا ساکن دی په سکون د سین دا متحرک سما دا د دیوال نواله په یو جز انسان متحرک سره یو خاص زمان دا طالب وسط کې دی دا دیوال درجه دی دا بل وسط کې دی دا بل وسط کې دی دا هر طالب په وسط کې دی هغه دیوال نه دیوال په در دیوال دی ساکنه یو خاص زمان خاص ما هر یو طالب په وسط دار الحديث کې متحرک کې بهر طالب په ورچسپات او متحرکه ساکن وسط ساکن څو تقریبا بیان باندې خدا او مخکې کو حرکت دلیل دیوال او هغه دیوال نه کې کټواله نو میان او هغه دیوال او هغه دیوال نه کې کټواله نو میان متحرک دې وسط اسکواله ساکن کا بهر یو طالب اطلاق نه کوا بهر یو ځای اطلاق نه کوا په کوم ځای اطلاق وکوا حقیقي میان باغ یو ساکن خلاص نو کما وې چې طالب په وسط د دارالحدیث کې دی نو سبا اصل ملک وایا هغه حقیقي میان چې کوم طالب دی ابا ټولنا او کما وسط وی وایا نو هر طالب چې متحرک بیا وایم متحرک ساکن دي چې وسط میں ہوئے نو کم میان زمورات دی وایا حقیقی میان هغه ځای مراد دي چې کوم حقیقی میان دی نو ابا حرکت ورکې نه دی باندې دی باندې او چې می وسط ہوئے نو متحرک چې می وسط ہوئے نو ساکن یې څه لگا متحرک نو هر یو لیش باندې ځان بهر یو صفح باندې ځان نو هغه وی ودا وسط دې څه لگا وسط دا وسط اطلاق په حقیقي میان کې متحرک ساکن دي نو حقیقي میان دي علیدتين متساوي دا وسط نه بلکې څه لگا وسط نو ساکن متحرک دي نو د ضرورت او درېږي نه اغام څه شي لگا عام شو سر او درېږي اغام شو وګو ته درېږي اغام شو کوئی باور سره نو تفصیل د ضرورت او درېدو تفصیل او دلایل بدل په یا یا کنایې کې درته خدا حدیث په کې نه وراري دې مسائل په واسطه یو خدای مرشد په بدن کې بدن دا د نفاس کې بدن څه القاء البدن سموي القاء البدن دا نو دې سماري چې په نفاس کې مرشد کې مرشد نفاسي په پته لګي چې په هاي نه نه الله عليه دا معلومه شو د مناسبت شو فقام وسطها ابي وسطها لا بيبلي باندې باندې د مقام قدرت او د بل هر جز مقام قدرت دي شي الله تعالی خبره بابون مولانا د ترجمه الباب نشتا نو ګور او ما غزاري خبرې بیا کومه بل کاتب ولته وي خدای کاتب مکلف بندا دې قول یې سره وی امام بخاری په ترجمه الباب دا عمر بن زرار باندې پریږو چې دا کې زما مرګ راځي دیش کاله پسو پات شوی دریم سره مولانا صاحب تشهیدا للاذهان دا لري دې کوي چې تاسو نو دې نو کې ما اورل درته تر اورا او یا تعمیم د فعل چې
امام بخاری ذکر کړه او یو ترجمه الباب مستقبل کړو د حدیث نامه ذکر کړه یو مسله او کتاب دې پرې کړه یو مولا یو مسله مستقبل کې ترجمه الباب کې بل مولا بل مستقبل کې ترجمه الباب کې بل مولا بل مستقبل کې ترجمه الباب کې پیدا وړي شي مستقبل کې دوه درې واسطه یو دا باب الصلاه على الحائض سمعوا هذا فنا في جودة الحائض أو يا باب إن الحائض لا تقطع الصلاة سمعوا إن الحائض لا تقطع الصلاة إيه إمام أحمد وي بدريس يزونا مستقاي سو دريس يزونا كم به خايا خرا أو خزا سو قطع أي مولانا سيبو دري كم اسمه makin ya sampai kalau ya kerap ya khazan memang Bukhari baik bihaid menqatakai nuwair apa betul jawlan apa haidana katakai ini mau salah satu dari itu untuk dan turba insyaallah waladi kita salat kita tafsir atau ya trim babun al-mar'atu la taqta'u shalah Ahmad Rasul al-mar'atu la taqta'u أو كتب حديث كلا تري بكري كلا مفتاحي لكن أي مسألة سقط على خشوع وضوء خالي. سبيل ما كتير في طريق يري في حاجة ولا في خشوع وضوء خالي. هذا ما كتير شيء مسألة هذا التوجه ولا شيء. خالتا أما كشيء نقال سكوا كبير نفسي شروطي نتوجه خشوع وضوء خالي. أو جهاد ما كتير شيء نبيع شيء نخشوع وضوء خالي. Jika riwayat kata khusyuk hudur kata lagi dah, lagi nama khusyuk hudur kali. Nasoba sota lagi itu. Babun as-salat alal haid. Lemesowe. Babun al-haid la taqta'u as-salata. Lemesowe. Al-mar'atu la taqta'u as-salat. Doktor Basisha. وفيه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال اخبرنا ابو عوانة والزاهي يشكري واذا حدث دجاج ولا نجوي الكتاب نبي ايش خبر الكتاب نبي الشام قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال عبد الله بن شداد بن الطويل يرشد الشابه قال سمعت خالد بن ميمونة رضي الله عنها وعن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على امته اذا اصابني بعض صوبه قلت سوي سمعت خالد بن الطويل ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكون حائض لا تصلي لا تصلي صفة كاشفة لك حائض ممتلكة غير احترازي وهي مفترشة دابا لا استوى محكر مسجد النبي عليه السلام مسجد مراد مسجد مصطلح لا مراد جائز صلاة وجائز سجدة نمسالي محكر مفترشة ورا بفرطام لنا وإذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس إكراري كذا جنادي بشأن بفرطام يا بشأن بفرطام بدا مفترشة تدقى وهو في عمر مبارك نصف كل مسلا أو جكال بسجدة كلا ميمونة ويكسر بعض صوبه بعد صوب ميمون كلهم لقي لنا وكل مسألة معلوم شو كنا كهايدا جماعة كفرتنا وجمدنا أو مسكول شيء لو كمبلا شيء فجنازة في بطريقة ولا كولي يا خدا يا کوئی کنا كهايدا ما كفرتنا وصلا جمدنا وصام مستقلا نرسي Yang dia sekarang mustaqalan dari itu jumlah mustaqbal sekali. Daya atau dream dah sudah. Ayat makki berada dari muslim menemani. Atau kata makki berada dari terjemah baba. Atau mustahil standar. Pas. Tak mengarang nasib makki zaman nasabat sudah jadi orang teraju juga. Jika hari kembali baru ini. Yang pada dari dapat ayat atau Peygamber Mubarak makki berada. Mustahil itu ikrar jenazah ini. Berzikir. Jangan macam berperatawa. Jadi nak semalam ini, apa sih? Kehaitan mak kiberatai mundur tak boleh sih. Kehaitan mak kiberatai mundur boleh sih. Mundur sih pasti boleh. Jangan ada boleh kita masalah itu malu jauh. Atau itulah ada sih dia ada masjid majalan boleh sih. Mana luar ini memang terjadi saja. Permusalah muskau justru dia ada berarti kita musalah kibaras. Permusalah mundur boleh sih. और दाम मालूम है कि इधर हाइडी वजूद नजास न ले तसौबा और बंदे को लगे कोलिश पाले सौबा बहुत सारा लगे था उम्मस कोलिश हाइडी वजूद अगर नजास न ले
यानी कि तौबा दे पर नजासत प्रताई नबी मोहम्मद मकरूह की नहायली वजud najis dari kesawa terlaku lagi nopong boleh sih. Tadi pada masalah baru masya. Oh yo kaya tadi terbalagat terbaru masya. Dia tepat dari apa? Terkait Ukura kita kain pada seluruhan nahan kanat terbunuh haidan la tusalli. Tadi kain pada sekali jangan. Tadi sebab sekali. Baik. Waktu terwei asal di bawah sahabi. Iltifat dan ghiyab dan takallum tara. Mukhtasar mani ke iltifat dan ghiyab dan takallum tara. Us Maulana kitab kelas ke akhir. Nama tak betul ke Hafiz Ibn Hajar wei. Jadi pak akhirah ke zaruri laka. Das se dapat zaruri ke khatimi kitab isyarat. Ke kitab tayammum nawe pata lagi. Ketika bertayamum bismillah nawe pata lagi ke khatimah laka. Apa sebab lagi? Apa tadi as-salat ala nufasa ala nufasa. Al-ta'aqub ala uqa. Janazah di murad adalah janazah akhir kali diri. Atau dia muftarisatun malumigi. Pertama ka i'tirad al-janazah. Muftarisatun ka i'tirad al-janazah. Janazah akhir kali khatim kitab isyarat. أو مولانا زكريا سيف رحمة الله عليه سوي الكنز المتواري jangan tasrif deh. Awal kita insan khatimah isyarat. Insan suju kita boleh. Nama khatimah nasi dari kitab hadis Muhammad Bakar. Kelas keberapa kita bertayamum. Ada lagi pada show Imam Bukhari rahmatullah alaih. Nama diberi mas. Terkabel kitab.